أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. دی آیت مبارکه کی د ما قبل دعوت توحید چې ټول صفاتونه د الله تعالی د پاره دي هغه باندې یو دلیل پیش کړلو د ځمکې او د اسمانونو خالق چې دی هغه الله تعالی دی. نو څوک چې خالق دی هغه د بندګۍ لایق هغه وي. او دې آیت کې د انسانانو د تخلیق ذکر کوي. یعنی اسمانونو ځمکه هم الله تعالی پیدا کړی دي او انسان هم پیدا کړی دی. نو بیا انسان د خټې نه پیدا کړی دی چې دا خټه په خپل باندې صفت پاوی کې نشته دی. نو که په انسان کې یو هنر دی، کمال دی، علم دی، پوهه ده، نو دا په اصل کې د الله تعالی صفت دی. د کوم چې مخکې دعوا شو چې ټول صفتونه الله لره دي. نو فرمایي هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم من طین چې تاسو پیدا کړی د خټې نه ثم قضا اجلا بیا یې فیصله کړې ده د نیټې. یعنې یو تاسو پیدا شوي د خټې نه او بل ستاسو دنیا ته راتلل څه مستقل نه دي، تاسو نیټه مقرر ده. نو هغه مخلوق چې د خټې نه پیدا دی او مستقل نه دی راغلی، یو وخت هغه مقرر دی، دغه د زندگی فانی ده. نو د هغه د پاره هغه غرور او د تکبر کولو د الله تعالی د بندګۍ نه د انکار کولو گنجائش نشته دی. نو فرمایي چې واجل مسمى عنده، اول اجل چې دی د هغې نه د هر انسان د مرګ وخت مراد دی، او دویم اجل چې دی د دې نه مراد د قیامت هغه موده ده چې قیامت پر راځي. یا د اول اجل نه هغه د انسانانو مرګ مراد دی، او د دویم اجل نه د انسانانو دوباره ژوندي کېدل مراد دی. نو فرمایي چې د اجل د نیټې فیصله شوې ده او دغه نیټه مقرر ده عنده د الله سره. ثم انتم تمترون، او تاسو بیا شک کوئ په دې خبرو کې، حالانکه په دې کې د شک څه گنجائش نشته دی. وهو الذي، او الله تعالی هغه ذات دی، وهو الله، او هغه الله تعالی چې دی فی السماوات په اسمانونو کې دی، و فی الارض او په ځمکه کې دی. یعنې گویا چې د معبود دپاره حاضر ناظر کېدل، په هر ځای کې کېدل ضروري دي.
ځکه معبود الہ هغه ته ویل کی چې خلق د خپل حاجتونه غواړي. نو کتا سو کم بت خانی دي چې وسړی دا سره بت نشته دی یا داغو په علاقه کې بت خانه نشته دی یا دې په سمندر کې گیر شو یا په ځنګل کې گیر شو دې بیا څنګه غبط ته आवाज را رسي. معلومه ده شو چې د الٰه د پاره په هر ځای کې کېدل ضروري دي. نو فرمایي چې الله تعالی په اسمانونو او په ځمکه کې دی. یعلم سرکم او الله تعالی ته علم دی ستاسو د پټو رازونو وجهرکم او ستاسو د ښکاره خبرو. گویا چې دا د معبود او د الٰه د پاره بل صفت ذکر کوي. د معبود او د الٰه د پاره ضروري ده چې د خلکو د زړه رازونه او د هغو ښکاره خبرې د دواړو د خبرې. نو که دی د چا په حق کې خیرې کوي یا د چا په حق کې دعا کوي ظاهره خبر ده. دی که د چا په حق کې خیرې کوي نو دا خیرې کوونکی که چېرې په خپله ظالمي او د خیرې وکړي او هغه مظلوم ورسره نور هم غرق شو دا خو انصاف نه شولو. دا به معبود ته څنګه پته لګي چې دا کوم کس چې جاړي فریاد کوي او خیرې کوي د یو کس دپاره آیا دی مظلوم دی که هغه مظلوم دی. نو د معبود دپاره ضرور دی چې په ښکاره او په پټو خبرو پوهېږي. داسې نه چې د ظالم په خیرو باندې مظلوم لاړ شي. نو فرمایي چې الله تعالی پوهېږي ستاسو په پټو خبرو او په ښکاره باندې. ویعلم ما تکسبون او الله تعالی ته علم دی د هغه څه چې تاسو کوئ تاسو یې ګټئ که نیک عمل ګټئ ثواب ګټئ که ګناه ګټئ د دې الله تعالی ته علم دی. گویا چې د معبود دپاره د یو کس د مستقبل حالات پیژندل دا هم ضروري چې دی په روان وخت کې څه جوړېږي. یو کس چې دی نو په یو وخت کې اگر چې مظلوم دی لیکن په روان وخت کې دی په خپله ډېر غټ ظالم جوړېدونکی دی. نو آیا د هغه سره څنګه معامله پکار ده؟ د هغه د دعا او د خیرو څومره لحاظ پکار دی؟ دا هغه کس د دې متعلق صحیح فیصله کولی شي چاته چې د مستقبل د ماضی او د حال پته یې. نو فرمایي چې الله تعالی هغه ته علم دی د هغه چې تاسو ګټئ په راتلونکي وخت کې. وما تأتي من آیة من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. دې کې زجر دی د خلکو دپاره چې هغوی د الله تعالی د آیتونو نه د دلایلو نه د نښو نه مخ اړی اعراض کوي. نو فرمایي چې وما تأتیهم او نه راځي دوی ته من آیت یو نښه من آیات ربهم د خپل د رب د نښو نه الا كانوا عنها معرضین لیکن دوی د هغوی نه مخ اړی. حالانکې دا طریقه د حق ته د رسیدو نه ده. هر خبره چې یو بنده ته راځي دی د هغې ته فکر کوي. که په هره خبره کې ستا د خیر څه خبره وي نو اتې اخله
که دا خبره تا ته خپل کس کوي که پردی کس کوي که دوست کوي که دشمن کوي خو دا خبرې اوریدل او د هغې تلل دا د هر عقلمند سړي هغه کار دی او حدیث شریف کې راځي چې الحکمت ضالة المؤمن حکمت چې دی دا خو د مؤمن ورک شوی هغه یو ورک شوی میراث دی دا که تاسو ته د کافر سره میلاو شو او که د مسلمان سره که د دوست سره او که د دشمن سره چرته هم چې تا ته حکمت میلاوېدو د عقل سمج پوهې خبره یو هنر یو علم که د کافر سره ولې نه تا ته میلاویږي نو دا به ته اخلې نو فرمایي چې دوی ته څه نښه راځي دوی ته مخ اړوي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم یقینا دوی دروغ ګڼلی دی حق لره کله چې دوی ته دا حق راغلی دی نو کله چې تا ته حق راغی او تا هغه دروغ وګڼې فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون نو زر دی چې رابشي دوی ته خبر د هغه عذابونو چې دوی په هغې پسې ټوکې کولې یعنې د حق نه انکار کول د هغې انجام بیا عذاب راتلل دي کم عذاب چې دوی ته مذاق ښکاري دغه عذاب په دوی باندې راتلونکی دی نو دا تخویف دی دنیوي والذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا ثم قضا نو بیا یې فیصله کړې ده اجلا د نیټې و اجل مسمى او نیټه مقرره ده عنده د هغه سره ثم انتم تمترون نو بیا تاسو شک کوئ وهو الله او هغه الله تعالی چې دی په السماوات په اسمانو کې دی او په الارض او په ځمکه کې دی یعلمو پیژني سرکم پټې خبرې ستاسو وجهرکم او ښکاره خبرې ستاسو ویعلمو او پوهیږي ما په هغې باندې تکسبون چې تاسو ګټئ وما تأتیم او نه راځي دوی ته من آیتین یوه نښه من آیات ربهم د نښو د رب خپلنا الا كانوا عنها معرضین لیکن دوی د هغې نه مخ اړوي فقد یقینا کذبوا دروغ ګڼلې دوی من بالحق حق لره لما هر کله جاءهم چې راغی دوی ته فسوف نو زر دی یأتیهم چې رابشي دوی ته انباء خبر ما د هغه عذابونو کانو چې و دوی به په هغې باندې یستهزئون ټوکې کولې الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار موږ ته د قرآن پاک مجبور اجرا نصیب کړي پروردگار د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين